السلام علیکم. نن سبا یو بل ایشو ډیره ګرمه ده په نیوز کې او هغه د ډاکټر عافیه صدیقی. ډاکټر عافیه صدیقی څوک ده او ولې دومره اهمیت اختیار کو؟ ما وی چې نن د تداغې لګ بیسیک معلومات درکما. ډاکټر عافیه صدیقی په 2 مارچ 1972 کې په کراچۍ کې پیدا شوی و او کراچۍ کې خپل ابتدایي تعلیم چې وکړو نو بیا اعلی تعلیم لاړه امریکې کې بوسټن ته د ټیکساس ریاست کې یو خار دی الته کې هغه په جینیټکس کې پی ایچ ډی وکړه. دا هغه سي ام بي بي اس ډاکټر نه ده، دا پی ایچ ډی ډاکټر ده ځکه ورته وي. جینیټکس یو ډېر ایڈوانس سبجیکټ دی. بیا دا پاکستان ته واپس رااله او دلته کې جابز مابز د پاره کوشش وکړو خو خوند دیونه کون واپس لاړه. الته کې چې لاړه الته څه وخت دی تیر کو او بیا دا د اف بی آی په نوټس کې رااله هغوی دا شکو چې د دې د القاعده سره تعلق دی. دا چې بیا پاکستان ته رااله دی دلته د امجد علي محمد امجد خان سره واده وکړو او د هغه نه 3 بچي شو. بیا یې د هغه نه طلاق واغستو او عامر بلوچ سره واده وکړو. په 2003 کې دا راغلی و د کراچۍ نه پینډۍ ته او د پینډۍ نه تله ایرپورټ ته او په دغه وخت کې دا اغوا شوه. په هغه وخت کې اخباراتو ډېرې چغې چوغارې ووهلې خو چا پې اثر ونه کړو. دا د مشرف دور و. دا چې اغوا شوه بیا د دې هیڅ پته نه لګېده. په سموده پس بیا د دې خور چې د فوزیه صدیقی هغې له چا د دې یو لور راوسته وی چې دا والا هغه اغوا شوی و خو دا لوري ولا واپس کړه. نامعلوم خلکو بیا انټرنیشنل ارګنایزیشن په بګرام ایربیس کابل کې کم ځای کې چې امریکای خپل بیس جوړ کړو په هغې کې د یو قیدي معلومات واغسته وی چې په ډېر بد حال کې ده. دا د 2008 خبره ده. هغه چې پته ولګېده نو هغه عافیه صدیقی وه او بیا امریکې آفیشل ومنل چې او هغه مونږ په دې گرفتار کړی ده چې هغې په یو تفتیش دوران د یو امریکندي فوجي نه ټوپک اغستو په هغې حمله کوله. د دې ټول دغه دپاره الزام ډاکټر فوزیه چې دا د عافیه صدیقی خور په جنرال مشرف باندې لګی چې هغه ډالر یې اغستې وي او زما دا خور یې هغوی ته حواله کړې وه. د بګرام ایربیس نه بیا لاړه امریکې ته په هغې کیس وچلېدو او ډېر لوی سزا ګورې چې 40 سال د څومره سزا یې وله ورکړه. اول ته کې د هغې ډېر په بد حال دی. ډېر خلک وایي چې دې جینیټکس کړی نو دې څه داسې شیزونه ډیولپ کړي چې که چېرې هغه د القاعده ته یا مسلمان ملکونو ته و نو امریکي مفاداتو ته به خطره وه او هغوی په ډېر ټارچر او دغه وکړو خو هغې وله ور نه کړه او اوس هم هغه هلته د هغوی په جیل کې ده. سینیټر مشتاق غني د جماعت اسلامي او ډېر توانا آواز دی په سینیټ کې ډېر خبرې چوتي نن سبا تلي امریکې ته او هغې دپاره کوشش کوي د هغې خور هم ورسره ده. سینیټر صاحب خو اوس کوشش کوي خو زه درته تاریخ ټیک کول ډېر ضروري دي. کله چې د مشرف دور او دا امریکندیانو ته حواله شوې وه نو هغې وخت کې د مشرف سره په اتحاد کې ام ام ای وه. هغې ته به وي متحده مجلس عمل او پوه خلکو ته پته وه چې دا مولا میلیټري الاینس دی. هغوی جوړه کړې د مشرف او خپل مفادات لپاره. که چېرې عافیه صدیقی باندې دوی دومره خپه وو په کار چې په هغې وخت دوی د حکومت نه وتې وي او احتجاج یې کړی وي. اوس خدای دې کړي چې د کوششونه کامیاب شي او راشي خو د امریکې قانون جدا دی. زموږ غونته جیلونه او عدالتونه نه دي. هلته کې په ایتکس دا په قانون دا او ډېر سخت نظام دی. نو الله دې کړي چې عافیه صدیقی راشي ای باندې ډېر ظلمونه شوي ډېر تشدد پې شوی دی او بچی پریشانه پای په غیر موجودګۍ کې د هغې مور وفات شوه. دوی چې اوس ملاقات له تلي وه په یو ډېر تنګه کمره کې وه وایي چې موږ وکتل نو 4 مخې ته غاښونه مات دي په خپل بچو پسې او مور پسې جاړي او دا چغې وي چې ما دې ځای نه وباسې. هغوی ورته دا ونه وی چې ستا مور مړه شوې ده او دا تازه ترین صورتحال چې کوم دغه نه راغی. نو عافیه صدیقی زموږ په ملک په سیاست کې ډېر ان په دی وه چې ډېرو سیاسي پارټیانو د هغې خپل سیاسي فایدې دپاره پوینټ سکورینګ کوو چې موږ به عافیه صدیقی راولو موږ به عافیه صدیقی راولو. د هر مسلمان یا هر انسان یا هر زنانه دپاره اواز اوچتول ډېر ضروري دي.
په امریکا کې یو عافیه صدیقي ده، نن سبا په پاکستان کې په زنانو باندې ډیر تشدد او دغه شورو دي او جیلونو کې دي. د هر چا د پاره आवाज چوتول پکار دي. دا زموږ انساني فرض هم دی او اخلاقی فرض هم دی. کوم ځای کې چې ظلمي مونږ خو ډیر بېوسه یو، کمزور یو، د هغې لاس نیوي نشو کولی، خو مزمت خو کولی شو. د ظلم خلاف 3 درجې دي. یو ته چې د هغه لاس رکاو کې، دویم دا چې په خبر وي، دریم دا چې په زړه کې ورته بد وي، خو کم از کم مرګستیا به د ظالم نه کې. نو دغه چې چا څه وسي هغه کول پکار دي. امریکا ظالمه ده، هغې ټول عمر سازشونه کړي دي او عافیه صدیقي هلته کې ده، ډېر په بد حالت کې ده. پکار ده چې انساني حقوقو تنظیمونه आवाज چوت کی او د هغې د سزا معاف شي، او یکو سزا ول ورکوي هم چې راشي پاکستاني جیلو کې دی هغه خپله سزا پوره کړي، چې کم از کم بچي خو ورسره په اسانه میلاویدی شي. بچیم در په در شو، والده مړه شوه، خور یو د فوزیه صدیقي هغه غریبه کله یو ځای ته چغې وایي کله بل ځای ته، خو بېوسه ده، کمزورې ده، څوک یې مرګستیا نه کوي. نو دا ټوله صورتحال و چې دا د مشرف په دور کې تلې وه. اول دوی نه منله، بیا بګرام ایربیس کې چې انټرنیشنل ارګنایزیشن لاړه او ولیدل په بګرام ایربیس کې د دې نمبر و 650 نمبر کې دی وده، او دا ټولو واقع و. ما چې ستاسو په نوټس کې راولم. الله دې په ټولو مسلمانانو، په ټولو انسانانو باندې رحم وکړي. ظالم چې هر ځای دی خدای دې د هغه مخنیوي وکړي. عام خلک ډېر بېوسه دی، د هغوی څه نشي کولی، خو یو د الله نظام دی او د الله نظام چې دی چې کله بیا ظالم گیر کی نو بیا د دنیا تماشه ګوري. امید لرم ستاسو به ویډیو خوښه شوي. کو ویډیو مو خوښه شوه کمنټ پیو کې او زما یوټیوب چینل انیس خان آفیشل سبسکرایب کې، دوستانو سره شیر کې، لایک کې او سوچ پیو کې. په سوچ کې څه ګناه نشته.